کوم ځای له چې موږ راننوتو که نه ګوره دا لګېدلي دا څه شی دی د دې څه معنی ورکوي دا جي دا حسن حسین دي د جنت نه 2 جوړې راغلي وي د یو د حسن دپاره یو د حسین دپاره صاحبه نو دا د جنت لباس دی او دا چې کوم دی څومره اولیاء دي څومره شهیدان دي بزرګان دي دا د هغې لباس دی خبره کوم کتونکو کیمرامین صاحب دی خو راوله دا کاڼې راوله ګوره دا کاڼې دي که نه دلته ډېر خلک راشي دا دانو باندې مګي مخ باندې او خدای پاک دا لکه خلک وایي خلک چې دا شرک دی دا کول هم دا مکمل وایي شرک دی حسین بابا ښکلی تلوار دی ډېر ملنګان ورله راځي نه چې راشي په تلوار ټول مرادونه برابر شي د حسین بابا دلبار دی ډېر ښکلی مزهدار دی ډېر ملنګان خو الله راځي نه په پېښور کې ډېر ښایسته ښایسته ځایونه شته دي زه به درته انشاءالله داسې تاریخي ځای نن ښایم تاسو به حیران شئ کتونکو په دا کوم ځای کې چې زه موجود یم دې ته وایي حاجي بانډا دا د رینګ روډ سره حیدآباد سره نږدې یو کلی دی اچیني پایان اچیني کې دننه بیا د چینی سره تقریبا جوخته علاقه د حسین آباد هم ورته وایي حاجي بانډه هم ورته وایي خو په دا کوم ځای کې چې زه موجود یم کتونکو زما خو عمر دومره نه دی شاته په سکرین چې کوم دغه ملګري تاسو ته ښکاري دا ملګري د ډېرو زیاتو کلونو نه دلته وخت تېروي د سره به زه خبرې اترې کوم السلام ورحمت الله وبرکاتو الله یې خوشحاله جوړې برابرې صحتونه دې ښه دي تقریبا 25 کاله وشو چې زه راځم صاحبه زه د ډېر وخت نه چې کوم دی راځه خبرو کې به راته ځایونه هم ښایي کتونکو ته داسې کار صاحبه غریب سړی یم له 100 روپو مزدورکار یم صاحبه او ما ته به چې کوم دی خلکو ویله په جواب کې چې تاسو دلته یو حسین شهید ته ولې راځئ د حسین بابا خلکو ته ښایو لږ په ویډیو کې به ورته وښیو خبرې بند کوو راځه دې خوا راځه ما سره کیمرامین صاحب کتونکو نننۍ به زما ډېر بل شانتې پروګرام علاقه به درته ښایم او خبرې به هم ریکارډ کوو ته خپله کیسه ووایه د دې نو دا دومره ښکلې او الله ځای دی که نه جي ما خو ورسره د ډېر وخت نه د 25 کالو نه چې کوم دی مینه محبت دی خو خلکو ما ته ویل چې تاسو کار نه دیاړی نه راشي صاحبه نو مطلب ولې ته حسین شهید ته ځې نو ما ورته ویل سکون دی پکې مینه ده محبت دی ځکه زما چې زما زړه غواړي دا یو ښکلی روحاني او یو ښکلی الله ځای دی نو مطلب زه داسې ځانه تپوس کوم دلته د څو کالو نه راځې زه تقریبا 20 کاله 25 کاله به زما تاریخي کې په دې 25 کالو کې تا دلته څه فایده وکړه په یادو کې او د الله په دس قدم کې دی کې مینه ده او اخلاص دی چې ډېر زیات خلک زیارتونه نه مني وایي دا شرک دی دا بدعت دی دا ګناه ده او د زیارتونو نه کپړې تاوول وایي دا خو چې کوم د مشرک بایګانو دوستانو ته او مسلمانانو ته دا خبره کومه خو چې زما دا خبره دی ومنو ده خو فایده به وي او که ونه منو ده هم به چارې ښه کور آباد فایده به وي نو زه د چهارشنبې شپه وه صاحبه چې ما الله پاک ته سوال وکړو چې الله زما دا یقین پوخ کې او دا خلک ما پسې لګیا دي چې ته حسین بابا ته ځې او دیاړی نه راشي او مطلب دی هغه وکړي بچو له پکار دی چې ظالمه ځان ورسوه هلته څه کې نو ما خوب ولیدو FC وردی کې پولیس وردی کې یو افسر را روان دی حسین بابا ته مخامخ لار د زما ورونو بایګانو او ټول په لیل باندې چې کوم دی دا خلک ناست دي او مطلب دی چې یو ته وي کارډ وروباسه ولستا لکه تمکل پکې داسې وي چې دا کاڼي په ځان باندې ووایي صاحبه نو بالکل دا خبره جاوید خان ته په حقه باندې لګي لکه زه یم چې دا کاڼي مګل دغه خبره نه ده دا شرک دی نه جي دا خو به صرف ما تا ته څو ویلې چې یقین عقیده صرف یو الله پاک ته کېږي او دا جي د الله والا خلق دی او دا د هغه دوستان دي او ډېر ښکلی او الله ځای دی صاحبه زه خپل ځاني ورونو بایګانو ته دا تصدیق ورکوم چې تاسو په دې عقیده کې که پراته یې دې عقیدې نه وځئ ځکه چې مونږ دلبري کلندري والا کیسې والی و د دې ډېر الله سراج خانه ستا خو بیا د دې سره ډېره زیاته مینه ده که نه یا د پروګرام رانه ډېر زیات سیوا شو خو څه د مینې محبت یو اخري پیغام ورکړه دا خبرې ډېرې وي بقیه خبرې به بیا بل پروګرام کې ریکارډ